منګه په هر عالم نه په هر دماکي خپه کیږي چې دا پښتانه ولی قتل کیږي دا دهشتګرد خنزیر چې مثال تاسو وایي چې د افغانستان نه دهشتګرد راغلو اول خو ته دهشتګرد صرف خاطر وایي چې تا ته خطر ده چې سرکار ته خطر ده هغه دهشتګرد خو کما وجني ما ته خطر ده بیا هغه دهشتګرد نه ده ما ته سرکار تریټ سره کړی دي ما ته په موبایل او په واتس اپ باندې دمکې راغلي دي او ما ته د قتل دمکې راغلي دي ما سرکار ته بقاعده درخواستونه ورکړي دي ما سی ټي ډي ته درخواست ورکړی دی ما د ورمړو تانې ته درخواست ورکړی دی او هغه چې کوم د مخکې لګلې دی او ما ته سرکار په خپل تریټس ام آی مال تریټس راوړي دي چې تا ته خطر ده ځان وساته او بل طرف ته ما ته سرکار ګارد نه راکړي چې کم ځای تلاړ شمه پولیس والا ولاړ وي هغه وي چې ته چا په اجازه د اسلحه ګرځي یعنی دهشتګرد ما د پاره نشته د پاره دهشتګرد دی چې دی وجنی یا دهشتګرد دی ما چې وجنی هغه ته دی ما به اسلحه کوي دی ما ته وی چې د چا په اجازه تو چې کم چا نه اجازه غواړم هغه اجازه نه کوي ز ډي سي لتلم خالد نامه یو اوس بدل وی چې خو ډیر خو مسلمان یم تا ماته مسلمان غونته ولې وي بیا هغه کارونه وکړل چې قسم په خدای کوي څوک یو ز اتیکشاد چې کوم د اپریشن وکړ د چی افسر وغیله ورغلم مال نه له اساس حکومت جاری کړی دی نه اجازت نامه جاری کړی ده نو ټولو ناول خو دهشتګرد پیژندل پکار دي دهشتګرد هر هغه څوک دی چې عوامو ته خطر ده سرکار ته چې چا نه خطر ده هغه دهشتګرد نه دی هغه به د قاتل وي هغه به د دشمن وي د به وهلی وي د به ورسره ظلم کړی وي د به ورته مور بې ستره کړی وي د به ترنه پیسې خوړلې وي د به ورته فیصله غلطه کړې وي د به ورسره چې کوم دی خپل سلوک نه وي کړی د به ورسره بې انسانیتي کړي نو سرکار چې کوم سړی دشمن دی هغه به ورسره بد کړي وي هغه د دشمن دی خو د عوامو چې کوم قاتل دی هغه به دهشتګرد وي نو ټولو ناول خو دهشتګرد پیژندل پکار دي